ای مرګه د چا خوشحالو ته هم نه ګوري، د چا نیمګړي ارمانونو ته هم نه ګوري، د چا د واده ورځ او شپې ته هم نه ګوري، د چا هغه ځوانۍ ته هم نه ګوري چې ټول عمر منډې تړلې او واده ته د ډېرو خلکو سترګي. ای فرشتې ته دې ته هم نه ګوري او روح قبض کې. ای الله عجیبه زندګیانې دي دي نو ډېر عجیبه زندګیانې دې راکړي. ای الله چا نړو مشوره نه آلې نه پکې څوک مخې ته راتلی شي. دا تاسو چې دا کم تصویرانی نه دا جناب دا د واده هلک دا روان دی او د خپلې د نوې زندګۍ د همسفر هغه د نکاح په شکل کې هغه یو خپلې نوې زندګۍ همسفر خپلې زندګۍ ته داخلي او جناب الله 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 او مرګ نږدې دی او فرشته په دغه موټر باندې روانه ده د پاسه چې واده دی. الله اکبر کبیر. یقیني حیران شم دا بعضې خبرې نه دي ډېر عجیبه فیصلې دي د الله. مونږ په قسم نشو ویلی د هغه بندګان یو چې څه ټایم مونږ چوتی مونږ تیار ما او تا سره اختیار داسې نشته چې ما او تا دې فیصلې مخې ته ودرېدو. ای وی کوچري هر ځای کې دا مرګ به تاسو تالاش کوي. د اوسپنو په کورونو کې دننه ولې نه بیا به هم دا مرګ تاسو تالاش کوي. نو جناب دا د واده هلک روان دی یو حادثه راله او د واده هلک او ورسره یو ماشوم څه شو هغه د دنیا نه لاړې. الله 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 کوچري دا زمونږ فیصله وې مونږ به وې چې ودرېږه واده دی ودرېږه چې خوشحالي ویني هغه ښایسته خور ناوي. الله اکبر چې په دې امیدونو به وه چې دقه شان زما د زندګۍ همسفر به راځي. ځکه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو دا وګورئ دا څه دي دا یو لاس داسې وګت کو دا یې داسې وګت کو دا بل لاس یې په سر کېږه. ای خلکو دا څه دي اورئ اے خلکو دا سری تاسو یې نه الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د انسان امیدونه دي دومره مخکې تللي دي کال مخکې 2 مخکې 3 مخکې کلونو ما یو انتظام برابر کړی او تاسو ته پته نه داسې دي دا مرګ دی مرګ. الله 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 مرګ د مولانا ګنټه پس دی مرګ د مولانا سبا دی مرګ د مولانا بل ورځ دی د مولانا چې روانه شپه کمه ده الله دا کېدای شي په لحد کې هېڅ پته نه لګي دا یو غړس شي یو خبره راشي او فرشته راشي او روح قبض کي او بس خبره ختمه. نو جناب اے خلکو غرض مې دا دی ټول نه مخکې خو د الله دغه خاندان له ډېر صبر ورکړي. دې غم باندې صبر دا ډېره بهترین ډېره عجیبه درجه الله جل شانه ورکوي. الله دې دوی ته دا غم اسان کړي. الله چې زما کومه خور ده او ما او تا په پښتو کې وایو ناوې فاتح شوه الله دې هغوی د زړه صبر ورکړي. الله دې ولې نعم البدل د دې خبرې په دنیا او په آخرت کې ورکړي. او دا کم ځوان چې لاړې الله دې جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي. الله دې دغه کور ته ډېر صبر ورکړي. زموږ سره یو همدردي ده او ډېر پې خفه شو خو بهر کې بې خلکو مونږ ځان نشو بچ کولی. دا د الله فیصلې دي په کوم حالت کې انسان چوتئ په کوم حالت کې انسان چوتئ دې کې هېڅ اختیار نشته. نو مسلمانانو هر ټایم ګورئ ځان تیار ساتئ مرګ ته. یو آخري خبره کومه دا کم سے کم دا ګیره نه ده دا خو کم سے کم لږه شان برابر کړو تاسو ته خیال کړئ که نه نو دا ګیره لږه شانې هغه وړی پرېږدو وړه خبره بل خوازي بهر کې خو پته نه لګي دا مرګ چې کم حالت کې راځي. چې لږ خو ته تیار یو که نه ګورې هسې نه چې ما او تا په ګناهونو کې دلدل یو ما او تا د توبې توفیق هم ما او تا ته میلاو نه شي او اچانکه مرګ راشي. تاسو ووایئ دوی چې دې ډولۍ له تلل نو آیا دوی به وي چې داسې غم کې به دا خادي بدله شي؟ الله نه 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 بس څه ویم هېڅ پته نه لګي. نو جناب هر ټایم څه دی تیار ساتل ځان پکار دي څه نه څه درجه کې ځان ساتل پکار دي. پته نه لګي چې مرګ راشي او ما او تا تیار نه یو نو یبعث کل عبد علی ما مات علیه په کم حالت کې چې دنیا نه لاړې اقه حالت کې ورا پاسې. بس الله دې موږ ټول معاف کړي.